نن راته د سجدي باره کې خبره کوم او که نن زما دا بیان تاسو د سجدي واورېده یو خبره واورئ او حقیقت هم په دې زړه کې کینو چې واقعي د الله په جناب کې د دې سجدي خو ډېر لوی مقام دی د دې سجدي خو ډېره لویه مرتبه ده نو بیا به وې چې خدایه کله به سجده راځي چې زه یې خپل رب ته ولګو دې مونځ کې خو چې ستا په دې زړه کې د دې هغه اهمیت کېناسته ستا په دې زړه کې د دې هغه شان کېناسته ستا په دې زړه کې د دې هغه مقام کېناسته بیا به وې چې خدایه پاکه زما اوس څه دغه دی چې زه زر دې سجدې له لاړ شم زه دې سجدې له لاړ شم دې سجده کې بیا دومره کمال دی رسول الله یو شپږ احادیث ته ویمه د وخت د کمي د وجې دقه شپږ احادیث هم کو تاسو په دې زړه کې کینوله دا سجده به هم راله خوند درکوي دا مونځ به هم راله خوند درکوي او الله سره به یو عجیبه ستاسو رازداري وي او یو عجیبه خوند او مزې سره به لګیا یې مونځ به راله بیا خوند درکوي لومبي خو چې کله تاسو دې سجدې له لاړ شئ دې سجدې له خو یو خبره ته د هغې نه مخکې کوم او دا لږ په دې ذهن کې کښېنوي او دا ډېره ضروري خبره هم ده چې سجده هغه عبادت دی هغه عبادت زمونږ په شریعت کې دا یو خبره یاد ساتئ او دا تقریر برله رستو خوند هم درکوي او دا برله منظم درکوي خو چې دغه خبره په دې زړه کې سمه محکمه کینې داسې محکمه کینې چې د دې خبرې نه ګورې ستا یو ذرم ګورې ذهن اخوا دې خوا لاړ سجده هغه عبادت دی چې دا به د رب نه علاوه بل چاته نه لګي د رب نه علاوه به دا تندي بل چاته نه لګي دا زمونږ د دې شریعت یو اهم اصول دی یو اهم حتی په مخ د کائنات کې د الله نه بس چې کومه مرتبه ده هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په صریح الفاظو باندې خپل امت د دین منې کړی دي چې سجده به صرف الله ته کوي بعضې شریعتونو کې سجده جایز وه لکه آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کړې ده دغه شان په قرآن شریف کې د یوسف علیه السلام واقعه ده او خپل پلار ته وایي انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین بهر کې هغه موضوع ته دې وخت کې زه نه چیړم خو دا په دې ذهن کې دا خبره کېنوي چې د رب نه علاوه به سجده چاته هم نه کوي زمونږ دا خلک دا به لګیایي سجدې به بعضې خلکو ته کوي بعضې پیرانو ته به کوي بعضې قبرونو ته به کوي دا زمونږ په دې امت کې داسې خلک شته خصوصا زمونږ په دې بر صغیر کې پاک و هند کې پاکستان او هندوستان کې او زیات تر دا ګن په هندوستان کې پروت دی چې اکثر خلک لګي پیرانو ته مقبرو ته دا سجدې کوي دا قطعا حرام دي دا پښتنو خبره په څلور مذهبه حرام دي بل چاته سجده کول سر به هم نه ټیټی بل چاته دا سر به صرف رب ته ټیټي نو یو خبره خو دا ذهن کې کېنوي چې د رب نه علاوه به دا سر چاته هم نه ټیټوي او نو کو دقه سوچ دقه فکر او په دقه ایمان او په دقه اخلاص ته رب ته سجده وکړه د دې سجدې بیا د الله په جناب کې ډېر لوی مقام د دې سجدې د الله په جناب کې ډېره لویه مرتبه ده تر دې پورې اوس واوره دا حدیثو کې باقاعده راغلي دي لومبي دا حدیث واوره کله چې انسان دا سجده وکړي دې رب ته او دا عزتمند تن دی دا سر ډېر عزتمند دی ځکه الله اوچت هم پیدا کړی دی دا سر هېڅ شي ته نه ټیټېږي تاسو ګورئ واګولې دي صاحب چې دا ځناور ته ویني یا دا پرندې ویني یا دا چرندې ویني یا دا درندې ویني دا ټول چې خوراک کوي دوی دا سر دي ځمکې کې ټول خوراک کوي ستا سر له الله دا شان ورکړی چې دا ورچاته به کېږي نه ته نوړی راوالې او سر په خپل ځای او دې خولې ته دننه دا چې سر چاته هېڅ چاته دا چې ټیټېږي نو صرف اوس به ته به د دې جمعې په دې مونځ کې رب ته بیا ټیټ دا به رب ته صرف ټیټېږي نو بیا د دې سجدې د الله په جناب کې څومره مقام دی نو دا
ما ته ګوره دا ګوره دا یاد ساتي دا رسول الله دا ټول احادیث او حوالی مې لیکلي دي چاته پکې څه قسمه دغه زبرت داغي بالکل باقاعده د بخاری او د مسلم او د ترمذی شریف ټول حوالی مې درلوري نو کله چې انسان سجده ولګي او د خپل تندې راوالي او د رب ته فزمکو لګي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما یلیق بشانه څنګه چې د الله شان سره مناسب ده ما ته باندې متوجي کیږي څنګه چې د الله شان سره مناسب ده دي چې دا سجده دا تندې راوالي او په دې ځل کې ولګي نو دا د حدیث او الفاظ دي لکه د چې د رب العالمین په خپل کې خپل سر ولګي د رب شان ته ګوره د رب مقام ته ګوره وما قدر الله حق قدره دا الله ډېر لوی شان دی کفارو نه پیژندل دا الله ډېر لوی مقام دی دا الله ډېر لوی طاقت دی خو تا دا خپل سر راواغشت او د رب په قدمونو کې دی کېښود دا د حدیث او الفاظ دي دا راته حدیث او الفاظ وي نو کله ته چې سجده ولګې الله ته نو دا په دې زړه کې راوله چې زما خوږ پیغمبر وي چې دا داسې شو لکه چې تا خپل رب ته په خپل هغه پښو کې دا خپل تندې ولګو نو سوچ کاوه فکر کاوه دا ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده او دا ډېر لوی د خوند او د مزې دغه دی بیا ورونو ما ته وګورئ هر سړی وایي چې الله زما محبوب ذات دی الله زما محبوب دی الله ته زه نږدې شم او د الله د قرب ذریعه جوړه شم د دې دپاره به څه چل کوو نو راوولو د رسول الله مبارک دا دویم حدیث ابن طلحه دا یو تابعي تیر شوی دی تابعي هو وهب بن سفيان تابعي دي ته وي چې صحابي لیدلی صحابي لیدلی ته وي تابعي دا تابعي ابن طلحه یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو آزاد کرده غلام او داغه نوم حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنه اول غلام بیا رسول الله مبارک آزاد کو او د رسول الله مبارک غلام بیا رسول الله مبارک آزاد نو دی ول یو ځل راغی چې دی ول یو ځل راغی دا ثعبان نو دا ابن طلحه دی ثعبان ته وی تا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زندگی تیر کړی دا او جون دې تیر کړی دی ما ته یو داسې دا عمل وخایا یو داسې د خوند خبره وکړه چې تا په خپل سترګو لیدلی می او تا په خپل غوږ اوریدلی می ما ته لږ متوجه شه ابن طلحه چې حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنہ ته دا خبر وکړه نو حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنہ دا څه غدي شو او سر یې ښکته کړ سر یې ښکته کړ دو ته بیا وی دا خبره دی ابن طلحه چې ثعبانه ما ته داسې یو عمل وښایه چې تا د رسول الله مبارک لیدلی وي او هغه تا ته ویلي وي نو دا سر بیا هم ښکته کړی دی نو په درېیم ځل یې ورته بیا ووي وایي داسې یو عمل راته وښایه نو حضرت ثعبان بیا سر اوچت کړ رضی الله تعالی عنه وایي ستا جوړېدا مقصد و چې زه په دې خبره باندې غلی شم خو چې تا دا خبره ما ته وکړه نو ما ته هغه منظر را یاد شو د رسول الله مبارک دا وخت وایي هغه څه منظر و وایي دقه شان بعینه چې دا تا ما ته کم تپوس وکړه دقه شان تپوس ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړه چې یاره انسان چې الله ته نږدې کېږي او د الله د نزدېکت ذریعه جوړیږي نو دې کم داسې عمل وکړي نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې کو الله ته نزدېکت غواړي او د الله محبوبیت غواړي او د الله رب العالمین ته ځان خوښ غواړي او رب العالمین ته د قرب ذریعه غواړي چې هغه کومه ذریعه ده چې زه پې الله ته نږدې شم زه پې د الله محبوب جوړ شم دې خبرو ته ګورئ لږ د زړه په دې غوږو باندې غوږ کېدی دا به راله ډېره لویه فایده درکړي دا به راله ډېره لویه فایده درکړي وایي دقه بعینه دا سوال ما د رسول الله مبارک نه وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وي چې دا غواړي چې زه د الله محبوب وګرځم زه د الله خوښ وګرځم زه د الله ته نږدې شم د داسې عمل تپوس کې نو د داسې عمل دپاره یو عمل دی
چې هغه تا وکړو نو ته به د الله محبوب د الله قرب او الله به دې نزدېکت شروع شي. وایي څه وعلیکم بکثرة السجود، رب ته ډېرې سجدې کوه، رب ته ډېرې سجدې کوه، دا به د رب د قرب لویه ذریعه وي. تاسو ټول دا غواړئ زه به د دنیا دا دغه وکړم چې یو ښکلي انساني، نیکعمله انساني، بزرګ انساني، عالم انساني، هر سړی وي چې یاره زه دې ورنږدې شم، زه دې ورنږدې شم. اوس رب د رب شان، د رب مقام، د رب مرتبه ووایه چې زه دې رب ته نږدې شم، زه دې د رب خوښ بنده جوړ شم، الله دې ما سره مینه وکړي. د الله د مینې لویه ذریعه هغه دا ده چې رب ته ډېرې زیاتې سجدې کوه، رب ته ډېر زیات ورنږدې کېږه، رب ته ډېرې زیاتې سجدې کوه. دا به ستا دپاره د الله د قرب لویه ذریعه ګرځي. او بعینه هم دقه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد له په دې اخیرې حصه کې پاسېده، په دې اخیرې حصه کې پاسېده. ربیع ابن کعب رضی الله تعالی عنه به په کوڅه کې ناسو، نو چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسېدو وخت شو نو ربیع ابن کعب به څه چلو که ما ته متوجه شي. ربیع ابن کعب به داسې چلو که چې دقې وخت کې د تهجد دپاره د څه ضرورت دی هغه به د ټول اویلیبل کړل، ټول به یې مهیا کړل، ټول به یې لکه بالفرض زه ویم، بالفرض ویم لکه لوټه، اوبه، تولیه، صابون، جانماز، دا به هر څه ریډي و، چې دا به هر څه ریډي و. رسول الله مبارک په ډېر خوشحاله شو. سړي ته هر څه اویلیبل وي یو څه او په اسانه باندې د هغې هغه حصولو کې سړی خوشحاله شي. دا به هره شپه د ده د عملو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم در رحمت په جوش کې راغی او ربیع ابن کعب ته وایي ډېر لوی خدمت کې، ډېر لوی خدمت کې، وایه د دې خدمت صله څه غواړې؟ دې خبرې ته لږ غوږ کېږدئ. وی ربیع ابن کعب د دقې دپاره لګیا و چې یو ځل دا د رسول الله مبارک دا رسالت دا په جوش کې راشي او دا خبره وکړي. څه غواړې ربیع ابن کعب؟ سل تعطا، نن چې ته څه غواړې تا ته ومیلاوي. رسول الله مبارک دا مقصد و چې زه دې به مال غواړي، دې به کور غواړي، دې به بیبي غواړي، دې به نور د دنیا سہولیات غواړي. زمونږ استاد چې کوم دا سوچ دی. ربیع ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ډېر هوښیار او هوښیار به ولې نو د رسول الله مبارک صحابي نو د ډېر سوچ نه پس رسول الله مبارک وایي د الله رسوله چې څه غواړم خبراله راکې، وایي چې ته نن څه غواړې هغه به تا ته میلاوي. وایي د الله رسوله ستا په خولې، ستا په ژبه، ستا په زړه زموږ ایمان دی چې ته څه وایې هغه به بلکل کېږي. خو دا صرف د خپل عین الیقین او حق الیقین دپاره خبره کوم چې هغه به راته میلاویږي. ویا اته جانه وره وایي اسألک مرافقک فی الجنه، وایي دا غواړم چې په جنت کې ستا ملګری یم. هلکه زبردست سوال یې وکړه. وایي اسألک مرافقک فی الجنه، وایي د الله رسوله دا غواړم چې څنګه دلته ستا په خدمت کې لګیا یم دقه شان چې جنت کې تا سره یو ځای یم. دې خبرې ته به لږ غوږ ایږدئ. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ربیع ابن کعب بل څه وغواړه؟ وایي نه یا رسول الله دا غواړم، ستا مرګتیا په جنت کې غواړم، ستا مرافقت په جنت کې غواړم، ستا خدمت په جنت کې غواړم. رسول الله مبارک وایي بل څه وایي؟ وایي نه ای د الله رسوله دقه غواړم. وایي زه ما ته متوجه یې که نه؟ وایي زه الله رب العالمین برله زما دا مرافقت، زما دا مرګتیا، زما دا ګاونډیګیرت جنت کې درکړي. خو دلته ما خو ته ای رسول الله مبارک جوامع الکلمو، جوامع الکلم څه ته وایي؟ زه راته د عربي هغه لفظ نه یم، په هغې تاسو نه راسئ. زه به راته پښتو کې یو د هغې معنی وکړم، پښتو کې به تاسو پوره پوهیئ. رسول الله مبارک جوامع الکلم دا مطلب چې سمندر به وایه په کوزه کې بنده و، سمندر به په کوزه کې بنده و. اوس د رسول الله مبارک دی هوښیارتیا ته ګوره چې دا خو د ده دپاره یو خبره شوه. ټیک ته زه به تا ته ویم چې ته زما په جنت کې ملګری شو،
زماغه دوستی ستا شوه، زماغه خدمت ستا شو. خو دا خو یوازې به ته نه راکې که زما خو ډېر لوی امت دی چې ټولو ته دا خیر ورسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کو دا غواړې چې زما په جنت کې زما ملګري، نو علیکم بکثرت السجود، ملګري ډېرې سجدې الله ته کوه، جنت کې به زما ملګري. علیکم بکثرت السجود، دا د حدیث او الفاظ دي، دا د لیکلي دي. نو زما استاد لپاره هم یو لاره خالي کړه چې رب ته ډېرې سجدې کوه، رب ته د خپل تندې لګوه، د دې تندې د برکته به د الله رب العالمین په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مرګتیا، هغه د هغه مرافقت، هغه به د الله رب العالمین په جنت کې نصیب. نو زما عزتمند ورونو، سجده هغه د الله رب العالمین کل عبادت دی. سجده د الله رب العالمین ته د نزدېکت او رسول الله مبارک ته د نزدېکت هغه ذریعه ده چې دا ته دنیا کې په بل څه ذریعه باندې نه میلاویږي، په دغه سجده باندې به میلاویږي. نو رب ته سجدې ډېرې لګوي، ډېر زیات لوی مقام لري، ډېره زیاته لویه مرتبه لري. رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې ناست و، د سجدې د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی دا مرته دی. دا یو خبره دې ذهن کې کېنوي چې د سجدې د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی او څومره لویه مرتبه ده، او دا کائنات څنګه قایم دی. ګورئ ورته رسول الله مبارک مسجد نبوي کې ناست دی، دې کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغی، او دا د مازدیګر د اخیری وخت دی، یعنی نور څه چل کېږي، وایا نور ډوبېږي، نور پروزي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری هم ناست، داسې نور صحابه هم ناست دي. وایي د الله رسوله د انور چرته لاړه؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي نور خو دقې مشرق نه راوخېږي او په دې مغرب باندې پروزي. مخکې دا مشاهده کړو، خو چې کله دا د مشرق نه را روان شو د مغرب باندې پروزي، نو دغه وخت کې وایي د انور الله ته سجده وکړي. دا د حدیثو الفاظ دي، ګورئ دا راته زه د حدیثو الفاظ وایم. د انور الله رب العالمین ته سجده وکړي، نو چې سجده وکړي نو بیا په سبا بل ورځ بیا په سبا بیا روکړي، نو بیا سجده وکړي نو بیا روکړي، نو بیا سجده وکړي نو بیا روکړي. د دغې سجدې د برکته دې خیږي او راکوزېږي او خیږي راکوزېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری ته وایي یو وخت به داسې راشي چې الله به ورته وایي سجده نن مه کوه، نن چې په کوم ځای پرېوتې د دې ځای نه به راخېږي. بخاري مبارک کې دا الفاظ دي، په کوم ځای پرېوتې د دې ځای نه به راخېږي، سجده مه کوه. نو وایه تیمور جانه چې دوار د قبلې نه راوخته نو د څه وقوب وشو؟ د قیامت وشو. سجده ونه کړه نو قیامت واقع شو. دا سجده دې پورې راته وایم چې دا سجده زمونږ د دنیا د بقا ذریعه ده. دا ته چې رب ته سجدې لګې دا ستا د دې دنیا د بقا ذریعه ده. په کومه ورځ رب ته سجده بنده شوه په دغه ورځ به قیامت وي، په دغه ورځ به قیامت وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وایي. او د آخري حدیث راته وایم دا ماله خوند هم راکوي او مزه هم کوي ډېره، او تا ته به د دې یو سجدې پته ولګي چې د دې یو سجدې د الله رب العالمین په جناب کې، د الله رب العالمین په جناب کې کم مقام دی او کم مرتبه ده. بخاری مبارک کې دا حدیث هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابو په مجلس کې ناست دی او مدینه منوره ده او د څوارلسمې سپوږمۍ داسې اوچته راختلې ده. نو تاسو د الله رب العالمین مدینې منورې ته بوتلي. زما په خیال پیسې هم لږې امین هم ډېر په شوق نه وي. ولې دا راته یو خبره وایم، دا راته یو خبره کوم، دا دې ذهن کې کېنوي. زه په منبر د رسول ناست یم، په اودس کې یم، بلکې غسل هم کړی دی. الحمدلله ډېر ملګرو به غسل کړی. د رب نه د بیت الله د دیدار غواړې، دا نه په دولت ده، نه په جایداد ده، او نه په دې دغه ده چې دا بدل
دا محض دا الله په فضل او په رحم باندې د خدای په ذات مې د قسم دلته زما حاجیان صاحبان مرګري نه موږ ته مرګرو داسې کسان په مکه مکرمه کې خولي دي وې د دوی 13 کالو شي لا بیت الله نه دی په مکه مکرمه کې دا ته دا فقیر دا الله دا بربتا د کعبه ته بوزي نو کعبه ته یا د رسول الله مبارک دربار ته تک دا محض صرف د الله په فضل کیږي نو رب العالمین دې موږ ټول حرمین شریفین ته بوزي دا کشن پښو امین وای مدینه منوره ته سړی لاړ شي نو د مدینه منوره د فضا ډېره زیاته ښکلې صفا ده مزیدار صفا ده نو دا سپوږمۍ پکې ډېره ښکلې بلقیدونکې ښکاري اوس هلته دا لایټونه دي لایټینګ انتظام دی نو داسې دغه خو چې کله ته تیاره ته لاړ شي بیا به تا ته پته دا منظر ما لیدلی ډېر ښایسته مزیدار منظر نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلو ملګرو ته وایي دې لیلة البدر ته وګورئ دې سپوږمۍ ته وګورئ وایي تاسو ته پکې څه دقت څه مشکل راته ملاویږي د دې په کتو کې وایي نه د الله رسوله هېڅ مشکل هم نه ملاویږي مونږ یې ښکلې کلیر کټ چې ستاسو ته په انګلیش کې او په اردو کې وایي بلکل صفا یې وینو ما ته وګورئ وایي دا څنګه چې تاسو دا سپوږمۍ نن داسې ښکلې او صفا وینې او چا ته هم دا دغه چې ته لږ دلته خو چې مونږ کینو چېرته داسې یو جلسه وي یا یو فنکشن وي یا څه دغې نه هغه لکه تاسو کښېنئ دا مخکې کښېنئ او چغې او سورې وي ښکاري نه سپوږمۍ ته چې ګوري دا چا ته هم تکلیف دي ټول ورته ښکلي ګوري وایي دقه شان چې څنګه تاسو سپوږمۍ ته ګورئ دقه شان به د رب دیدار هم ګورئ هېڅ چا ته به پکې دقت نه بیا ورته نور یاد کړه وایي دې نور ته وګورئ دقه شان چا ته به هم دقت او چا ته به هم دغه نه وي رب العالمین چې د دې نعمت نه محروموي نو هغه څوک به محروموي چې چا عبادت د انور کړی دی چا عبادت د سپوږمۍ کړی دی چا عبادت د بوتانو کړی دی چا عبادت د قبرونو کړی دی دوی به د رب دیدار نه کوي خدای دې د دقې نه وساتي الله دې د دقې چې کم دا معبودان باطله دي الله دې د دې د عبادت نه وساتي نو د رب دقه شان دیدار به کوي اوږد حدیث سے تقریبا دا چې په بخاري کې ګورو ډېر اوږد دی خو دا وخت هم د نشته زه تاسو ته صرف هغه ماخذ راوباسم بیا به الله رب العالمین فیصله وکړي جنتیان به جنت ته لاړ شي دوزخیان به دوزخ ته لاړ شي کم کفار دي بعضې به پکې تیمورجان مسلمانان هم خو دا د اول دعا کې چې الله د دقې کیفیت ته موږ او تاسو وساتي بعضې به پکې مسلمانان هم جهنم ته لاړ شي د بعضې ګناهونو د وجې نو چې جهنم ته لاړ شي الله به ولې جهنم کې سزا ورکوي ما ته ګورئ چې الله رب العالمین ولا جهنم کې سزا ورکړي نو چاله به بالفرض و تقدیر رسول الله مبارک داغه حدیث هغه ماخذ هغه نتیجه را تزر وباسم لکه د دنیا مطابق چاته بشپږ میاشتې عذاب ملو چاته بکال ملو شي چاته بدوا کاله ملو شي چاته بدرې کاله ملو شي چاته به یو ساعت ملو شي او څوک به پکې پراته وي الله به له سزا ورکړي ما ته وګورئ ما ته یو عجیبه خبر راته کوم ويرورو با الله رب العالمین دا مسلمانان روباسی د جهنم نه سزا به ورکوي دغه خپل ګناهونو دغه زنا دغه ګناهونو دغه نور دغه هغه سزا ورکوي بیا به روباسی دې کې به په جهنم کې د ټولو نه اخیری سړی پاتې شي مسلمانانو چې اخیری سړی پاتې شي نو دا په قرآن کې دي او دا په حدیثو کې دي چې کوم انسان د رب ته سجده لګولې ده د رب ته نو د جهنميانو مخونه به تک تور وي دا په قرآن شریف کې دي وایي تیمور جانا وجوه یومئذ نه څنګه دي ترهقها قطره وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره اولئک هم الکفرة الفجره دا مخونه به تک تور وي دومره به تور وي چې دا رسول الله مبارک وي د شپې نه به زیات تور وي د میږي نه به زیات تور وي تک تور به وي دا قرآن کې دي د بعضې خلکو وجودونه به هم تک
دقه شان تک تور وي خو دې کې به یو وجود داسې وي چې د هغه دا تندې به لږه رڼا کوي تور به نه وي دا لاسونه به یې لږه رڼا کوي دا زنګونونه به یې لږه رڼا کوي دا خپې به یې لږه رڼا کوي دا به څوک دا به د ټولو نه اخري جهنمي وورئ ګوره دا خبره وورئ په ده باندې به خپله سزا تېره شي رب ته به وایي زه خو مسلمان یم ما خو کلمه ویلې ده خو جهنم کې د خپل عذابونو د وجې پروت یم ربه ما ته وګورئ ما معاف کا دا ټیک ده چې ما ګناهونه کړي دي خو ما کله کله چېرته کال کې چېرته 2 کاله کې یو ځل خو ربه تا ته سجده لګولې ده اگر سجدې هغه نشان خو نن زما په دې ستنجي باندې دی دا به د ټولو نه اخري جهنمي وی الله به ورته چې او بېشکه تا د مخ نه دا دغه راخېږي وی الله رب العالمین دا د حدیثو الفاظ دي وی به چې د دې جهنم یا الله نو د دې جهنم د دې اور نه خو مې لږ اخوا کړي وی الله رب العالمین به اخوا کړي وی خیر د جهنم هغه تونه به لږ اخوا شي تو به لږ لږ راځي خو اخوا به شي وی بیا به رب ته ډېره موده پس وي چې خدای ما خو ورته یو سجده لګولې ده که نه د دې جهنم نه مې لږ اخوا نو الله رب العالمین به مکمل د جهنم نه راوباسي دا ګورې دا یو سجدې د 2 سجدو د برکت وی بیا به الله رب العالمین ته وایي چې خدایه پاکه ستا در کې هېڅ کمي نشته چې دومره دې روغ کړم ما خو تا ته سجده یو ځل لګولې ده که نه وی الله رب العالمین به وي د جنت دروازې سره ما اخذ وخت رانه لاړه اخري خبره به تا حاجي صاحب دغه وکړه حاجي سجانه دا وکړه چې الله رب العالمین به د جهنم نه روباسي د جهنم نه د دغه یو نهر د په هغې باندې به پاک کړي او بیا به ورته الله به وایي چې اوس نور د جهنم دروازې بندې کړي دا د ټولو نه اخري جنتي دی دې نه بس په بل کس جنت ته نه ځي بس دا اخري دی ځکه چې د یو ځل 2 ځله 3 ځله رب ته سجده لګولې ده وایي رب چې د جهنم نه روباسي جنت ته به یې داخل کړي ما اخذ اخري خبره به دا وکړم چې الله رب العالمین به ورته وایي ځه په خپل رحم او فضل مې د جنت درکړه څومره مې جنت درکړه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 1 2 3 سجدې دي لګولې دي د دې د برکته تا ته جنت میلو شو نو څومره جنت میلو شو دا رسول الله مبارک وي دا ټوله دنیا وګورئ والارواح اجي ګولا والارواح دا ټوله دنیا وګوره دا څومره ده اند اف دی کم ځای کې دا څه ده اخیره سیوا ده هېڅ پته نه لګي د دې دنیا چې دا کم باندې موږ اوسو د دې دنیا مطابق لس چند دا دنیا مطابق د دې نه زیات جنت په دې اخري جنت دی الله وایي لس چند زیات جنت د دې دنیا مطابق چې لس چند کې دومره جنت به دا د ټولو نه اخري وي چې چا رب ته یو 2 سجدې لګولي الله رب العالمین به ولې ورکړي زما عزتمند ورونو اوس تاسو سوچ کوئ فکر کوئ تاسو سوچ او فکر لږ ذهن کې راولئ چې تاسو موږ الحمدلله دې رب ته سجدې لګو څومره سجدې لګو دویم هغه نوافل هغه سنت باخوا کړو هسې تاسو د یو په یو شواروس کې تاسو څومره سجدې رب ته لګوئ لږ شمار وکړئ د سار په مونځ کې صرف فرض یادو مجید صاحب اگر راته شمار کوه د سار په مونځ په 2 رکعاتو فرضو کې څو سجدې دي 4 شماره د سار په هغې کې 4 دي د ماسپښین په فرض مونځو کې څو سجدې دي 8 وایه څو شوې 12 شماره د مازدیګر هغې کې څو دي 8 وایه ورپسې څو شوې 6 شوې بیا ورپسې ماښام کې څو سجدې دي 6 د ماښام مونځ کې 6 سجدې دي که نه 6 شو او د ماسخوتن په مونځ کې څو سجدې دي 8 34 شوې او د وتر په شان د فرضو دي وتر کې څو سجدې دي 6 نو څو شوې 40 دا مې راته صرف د فرض مونځ وي چې ته په 24 غنټې کې د فرض مونځ کې لګیایي 40 سجدې روزانه الله رب العالمین ته کوې هفته کې به څومره وکړې میاشت کې به څومره وکړې کال کې به څومره وکړې 2 کې به څومره وکړې د دې سجدو د برکت په الله تعالی کم مقام او کم مرتبه
په دې ته لږ شان سوچ وکړئ، دې ته لږ شان فکر وکړئ. دا ډېر لوی انعام دی وروڼو، زما عزتمند وروڼو. موږ د دې نه یو خبر، موږ خو بس راشو ډز او غړپ او خبره ختمه. د دې خبرو ډېر اهمیت نشته. د 2-3 سجدو د برکته تا د دې دنیا 10 چنده زیات جنت درکوي چې ته روزانه الله ته څلوېښت. دا مې راته سنت یاد نه کړل، دا مې راته هغه کوم نفل چې کې هغه یاد نه کړل، دا مې راته صرف د فرض وي چې هغې نفلو سره کې نو تقریبا د 200 نه زیاتې سجدې راځي. دا د الله ډېر لوی شکر ادا کوي، دا الله لوی رحم په ځان باندې کوي. نو سجده ډېر لوی عظیم عبادت دی، ډېر مبارک عبادت دی. دا رب ته خامخا لګوي، خو په صحیح طریقه لګوي. من خلک په صحیح طریقه سجده نه لګوي. د سجدې چې کوم اندامونه دي دا په صحیح طریقه لګوي. 7 اندامه د سجدې دي، 7 اندامه. ها 2 دا ګوتې دي، 2 دا پنډې دي، دا ګوتې د 2 خو دي، 2 دا پنډې دي، 4 شي، 2 دا لاسونه دي، 6 شو، او 1 دا مخ شو. دا مخ شو. دا په صحیح طریقه رب ته په اطمینان سره لګوي، په اطمینان سره. کم از کم د آخري حد سبحان ربي الاعلى دا پکې پوره دغه کوي. سبحان، اوس د سبحان ربي الاعلى څه مقصد دی؟ د هغې کوم مطلب دی؟ الله حاجی اسد جانه په دې خو ځان له جمعه غواړي چې سبحان ربي الاعلى کم مقام او کم مرتبه. ته د چا صفت په کومه طریقه کې؟ دا عظیم مخ دې راواغشتو، دا سر دې راواغشتو، رب ته دې په دې ذلیله ځمکه باندې ولګوو. بیا سره سبحان پاکي دا رب، پاکي دا رب زما دپاره کوم رب چې اعلی رب دی. زه اسم نیم، الله اعلی دی. دا ګوره ډېر لوی مقصد دی، دې نه موږ نه یو خبر. نو دا په اطمینان سره وایه، دا نه چې غوبل دې جوړ کړي او په 1-2 سکندو کې یو سجده ولګي او بیا 10 او غلپ او 10 او غلپ. زما دې د خدای په ذات باندې قسمي چې دا تا 10 او غلپ جوړ کړی دی که نه، د رسول الله مبارک د حدیث مطابق دغه مونځ راولي او د انسان په دې مخ الله ورکوي. ولې دا مونځ تا 10 او غلپ جوړ کړی دی؟ نه رکوع شته، نه سجده شته، نه قومه شته، نه جلسه شته، یو غوبل به دې جوړ کړی وي. د دې غوبل اکس مقصد نه دی. نه، کم از کم سبحان ربي الاعلى لک په قلار وایي چې د دې مقصد څه دی. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. دا زه تا د سجانه تعالی درشم او ورته یم چې هلکه کاسه دغه دا څه ته ووایې دا څه لیونی دی. او چې زه تا ته په یو وقار په یو عزت باندې ستا ته نو ته به زما خبرې ته غوږ کړې. دا قشند رب هم وایي ما ته په عزت په وقار سبحان رب کم از کم دا 3 کرته او زیات نه زیات 15 کرته 7 کرته حدیثو کې باقاعده راغلي دي. 11 کرته دا وایه. خو خدای جمع کې راته ځکه ډېر نشي ویلی چې اکثر پکې مریضان نو موږ ځکه د 3 ځلو د 5 ځلو نه زیات نه وایو. په قلار وایه، په دغه بیا خو ښکلې راوچت شه. دا نه چې په داسې کې داسې کې د دې مضیف مقصد نشته. نه، راوچت شه کښېنه. د دې 2 سجدو په منځ کې چې کومه دعا ده په دې خو جوړګي بیان کړی دی سجده. کومه عظیمه دعا ده، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. ما خو تا ته ووایي مونځ د الله نه د غوښتو یو عظیمه ذریعه ده، خو موږ پوه نه یو. 40 کاله مونځونه وکړل، هېڅ مقصد نه. نو بیا دا وایه او چې کله ځان لې نو کله ځان له رسول الله مبارک پس عجیبه عجیبه دعاګانې کولې. کوې دعاګانې په دې سنتو کې، په دې نفلو کې اوږدې دعاګانې کوې، قرآني دعاګانې کوې چې کومې درځي د عربۍ والا. ربنا ظلمنا انفسنا دا وایه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دا عربۍ چې څومره دعاګانې وایه. او رسول الله مبارک په کومه دعا وي؟ الله اکبر. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. زړونو اړوونکي او اړه ذاته ثبت قلبي على دينك. خدای زما دا زړه په دې خپل دین باندې مضبوط دی. سید الرحمن حاجي صاحب ډېره بهترینه دعا ده. یا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك على طاعتك. خدای ما په دې خپل طاعت او په دې خپل بندګۍ باندې قائم او دائم وساتي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دعاګانې دي. دا به رسول الله مبارک وي او دغه
د دعا نو د دا دعاګانې پکې غواړې د دې قسم دی په نفلو کې په سنتو کې د دې ډېر لوی ثواب او ډېر لوی مقام دی اوږدې سجدې کوئ سجده د الله رب العالمین ډېر لوی نعمت دی ما تاسو ته په تېره جمعه باندې ویلو چې د حکم به وشي چې سجده وکړئ الله ته څنګه هغه آیات زما د ذهن نه ووت تیمور جانه نو دوی به سجده اونکړي الله ته ولې دوی سجدې په دنیا کې نه دي کړی په دنیا کې نو د دنیا د سجده به ستا د آخرت د نجات لویه ذریعه جوړه شي نو زما عزتمندونو دا لمونځ د الله یو ښکلې عطیه ځان دپاره وګڼئ یو ښکلې ډالۍ د ځان دپاره وګڼئ او بیا خصوصا په دې سجده کې رب ته ډېرې دعاګانې کوئ فرض کې خیر دی صرف الفاظ وایې او چې کله سنتي نفلي د عربۍ ښکلې ښکلې دعاګانې پکې کوئ د خپلو ائمو نه تپوس وکړئ زده کړئ نن سبا خو د دې میر غضب زمانه ده په دې باندې هر څه دي وګورئ دا دعاګانې چې دي دعاګانو کې کمې دعاګانې په سجده کې کول پکار دي قسم دي دنیا به هم ښه وي او آخرت به هم ښه وي نو سجده الله رب العالمین ته د نزدېکت لویه ذریعه ده اوس چونکې هغه آیاتونه داسې دي چې هغه د سجدې آیاتونه دي زه یې ویلی نه شم ګینې وسجده بیا وبسې ای الله وی سجده ماته وکړو ما ته را نږدې شه دا د قرآن آیت دی زما او ستا ما ته نږدې کېږي الله په قرآن کې الم تر ان الله والشمس والقمر والنجوم والشجر والضواب دا نور سپوږمۍ اونې بوټي الله وی ټول ما ته په سجده باندې پروزي دا د قرآن شریف آیات دی خو چونکې هغه آیات د سجدې دی اوس پر باندې په ټولو باندې سجده واجب شي د دې د وجې ته نه وي نو صحابه چې دا کم مقام ته الله رسول دي او ربي صفتونه کوي ربي صفتونه کوي والذین معه آیا اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د دې مخ نه رڼاګانې کېږي او د قیامت په ورځ به ستا د مخ نه قسم په خدای دا ټول جهان به معطر کړي وي رڼا کړي به وي د دې سجدې د برکت نو سجدې الله ته په قلار کوئ په ښکلې طریقه کوئ ډېرې دعاګانې پکې الله ته کوئ او دا نه چې ډز او غلپه په ډز او غلپ والله العظیم کو تعالی الله ته کوي والله العظیم د رسول الله په دې منبر راته چې سره له نظر کوي په قلار سجده کوه رب ته کم از کم 3 ځله 5 ځله سبحان ربي سبحان ربي دا وکوي سبحان ربي الاعلى تصور هغه الله ته ځان جوړوي نو ان شاء الله دا سجده به دنیا کې هم کامیابی او آخرت کې هم کوي رب دې مالم د خپل سجدي توفیق راکړي او تاسو له دې الله درکړي درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا الله ته زموږ د ټولو ناراضي شي زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي دواړو جهانو خیرم نصیب کړي د صحیح سجدې موږ او دوی ټولو له توفیق را نصیب کړي په ښکلې طریقه موږ ټولو له سجدې توفیق را نصیب کړي دواړو جهانو خیرم نصیب کړي دواړو جهانو شر نه محفوظ کړي او خدای پاک ته هر عمل د خپل رضا لوی سبب وګرځي څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله یې ټولو مغفرت ورکړي جامع مسجد حلیم آباد ته چې څومره مزګزار راځي هر قدم یې پته نیکۍ کې واچي زمونږ حاجي سید الرحمن صاحب دا خو دې د دې کوواټ خو دې د لندن د برمنګم کې دی اوسي په انګلند کې او انګلند کې زموږ دا بیانونه په نت باندې ور د انګلند نه راغلي دي دلته او وی بیان اورم او بیان نستاوي ستا په ټول په نت باندې هر جمعه بیان ځه التورم ډیر د مینې او د محبت اظهار کړي د الله دې دا قدمونه پته نه کې واچي الله دې ولې د دوارو جهان خیر ورکړي نورم زموږ ډیر مرګري د بهر نه مردان نه مرګري راغلي دي په خور نه هر یو قسم دې دا ټول په مینه او محبت باندې راځي دا په حقیقت کې موږ په هیڅ زم نه یو خدا د رسول الله مبارک دی منبر سره دی خبر سره دی مینه محبت دی الله ته خپل مینه محبت ورکړي دوالو جهان خیر نصیب کی او د دوالو جهان شر نه محفوظ په اخلاص باندې دعا وکړي ما یو جمعه دو جمعې مخکې د دې جمعه لپاره د پکو اعلان وکړ نو الله رب العالمین دې د دې ټولو مرګرو په جندونو کې ډیر برکت واچي ما وتی پکی والے ټول پکی تقریبا بار زمونږه د سولر هغه پکی دي هغه ټول هغوی واغشتل او ټول چا دوه واغشتل چا درې چا څلور چا یو هغه خپل اخلاص یو کو ډیرو مرګرو نمونه نشم اغشته او د نمونه نه منې کړې مې بار په دې برانډه کې مبارک سنگ کې تقریبا 10 پکی موږ لا واغشتل بیا مې دې بل جمعه کې اعلان وکړم موږ د سولر ضرورت دی دا یو تاسو ته لګیدلې الحمدلله دا پکی بجلی نشته
سولر ضرورت دی سولر لمر ګورو هغه پیسې راغونډې کړې او ډیر په اخلاص باندې اوس وزر د کم نومونه عالم ډیر په اخلاص باندې چا نیمه شیشه چا یو شیشه هغه اخلاص یو کو دغه مرګرو چې دا کم اخلاص کړی دی الله رب العالمین دې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او الله دې د خپل رضا به سبب وګرځي او د دې هغه عوض دي ولهم په دنیا او په آخرت ورګي زمونږ د مرګرو د جمعات چې کم دا دغه دي دا انتظامی والا دي دا وی دا خیال دی چې ان شاء الله دا 2 صفه پکې مونږه داغه 120 واټ دي نو چې 2527 واټ کو نو دا سولر به مونږ ته نه ورځي نو دوی یو اراده کړی دا لا وسره سشته نه اراده کړی نو دعا کې چې الله دوی په دغه اراده کې کامیاب کړي او د دې په کو الله د غیب او امداد وکړي او الله زموږ د دعا او جهانو خیر نصیب